Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. NQ continuation chart. Nasdaq 100 E-mini futures 2026. Weekly review and forecast. په previous lectures کې مونږ څه خبرې اترې کړې وې regarding NQ. رایټ ناو کته د دنیا حالات وګوري نو تا ته به د دې خبرې ښه کلیر کټ اندازه شوي چې د ایران او د امریکا په مابین کې څه ډیل روان دی څه معاهده روانه ده د جنگ بندۍ حوالې سره امریکا خپل شرایط ایښودلي دي چې ته به دا کار نه کوي او دا کار به نه کوي او دا کار به نه کوي او ایران خپل شرایط ایښودلي دي د معاهدې دپاره صحیح شوله اول ایران هیڅ هم نه ویله وی ما ته څوک څه مه وایه زه هېڅ چاته څه نه وایم نه مې سټریټ اف هرموز سره کار شته نه په اسرائیل باندې اټیکس کوم هېڅ هم نه کوم خو نه امریکا او اسرائیل تنګول شروع کړي نو غریب پوزې له راغی او چې کله یو انسان سره هېڅ هم نه د بیللو دپاره که نه جاني نو هغه د ځان هم خرابوي او تا هم خرابوي هغه دې ته نه ګوري چې څه کې نفع ده او څه کې نقصان دی نو د داسې دشمن نه به ځان لرې ساتي انیویز د دې تیر جنگ کوم چې پروژه کې غالبا سٹارټ شوی او تر نن تاریخه پورې تقریبا نن 21 تاریخ دی په پریویس 18 جون باندې د جنگ بندۍ دپاره څه خبرې اترې شوې وي او د امریکا او د ایران په مابین کې یو معاهده کېدللو والا وه چې کوم الریډي کینسل شوې ده په 18 تاریخ باندې او ان افیشلی د هغه چې کوم اګریمنټس و هغه ساین شوي وو صحیح شوله ایران یورینیم انریچمنٹ کول غواړي یعنی اټامیک بم جوړول غواړي صحیح شوله اسرائیل په دې خطه کې د ایران دا مشروطتیا نه مني ځکه د ټولو نه غټه خطره د ګریټر اسرائیل ته ده صحیح شوله تا به کتلي په پاکستان کې موږ څه کوو چې اسرائیل کې کله څه خبره وشي موږ چې ډېر زیاتې وکړو پروټیسټ وکړو احتجاج وکړو مولوی صاحب په منبر باندې او موږ په صفونو کې دعا وکړو بد دعا وکړو د اسرائیل اگینسټ چې الله تباه و بربادي کې ټیک ده وسایل به استعمالی جاني واعدوا لهم ما استطعتم او دې کفارو دپاره ځان تیار کوي څونه چې درنه کیږي اوس د لیندي دور نه دی جان اوس د تماچې دور هم نه دی ته پوه شولې دنیا ډېره ایډوانس شوله نو ته به ځان ایډوانس کوي لکه زمونږ مشران دا خبرې کوي چې اکثر به تا نوټس کړي هم چې زمونږ چې کوم نیکونه دي یا مشران ترونه دي یا د کلي مشران شو مخکې صف کې د مولوی صاحب نږدې ناسي او دا خبره کوي چې یا الله امریکا اسرائیل او انګریزان تباه و برباد کړي دا خبره به تا هم اورېدلې او ما هم اورېدلې ده ولې جاني د نن چې کوم لیکچر ته اوري که نه دا ته د انګریزانو په ډیوایسز باندې اوري د مولوی صاحب چې کوم خطبه کوي دا کم سپیکر باندې چې لګی او دا ټول اواز یې د معاشرې ته رسي چاپیرچل ته چمګاونډ ته رسي دا سپیکر خو انګریز جوړ کړی و په دې انګریزو کې ښه خلق هم شته او بیکاره خلق هم پکې شته عیسایان جدا دي یهودیان جدا دي نصرانیان ډېر ګنده خلق دی جاني صحیح شوله انیویز د مذهب خبرې یو سیټ ته او زمونږ د کار خبرې بل سیټ ته واعدوا لهم ما استطعتم مونږ ځان تیارو صحیح شوله مولوی صاحب ټیک ته ټریډینګ به ستا په نیز باندې حرامي خو ته هر هغه څیز ته حرام وایي چې په کم باندې ته نه پوهیږي اول مولوی صاحب ویل چې ډیش ټي وي حرامه ده تاسو له یاد شي ډیش ټي وي حرامه وه که نه چا به چې ډیش ټي وي ولګوله انټینه به یې په خپل چت باندې ولګوله هغه به غټ کافر و خو د وخت سره سره نن د مولوی صاحب د خپل یوټیوب چینل دی وایي سبسکرایب کرو که نه جاني د خبرې مطلب دا دی چې احتیاط کول پکار دی په دې خبرو کې صحیح شوله ځان به تیار ساتو هغه خبرو دپاره هغه روانو خطرو دپاره چې کم زمونږ دین مذهب ته اسلام ته څوک خطره را رسوي دا خلاف به مونږ بالکل ځان ریډي ساتو او په هر فیلډ کې یوازې داسې نه
چې تا خپل غشي راواغستل او لینده دې راواغستل او چریز ټوپک دې راواغست، نه جاني، ټاپ آف د لاین تیاری به کوو، فل پریپریشن به کوو. صحیح شوله؟ د خپل بقا دپاره په دنیا کې کدي دنیا کې ته وګورې د ټولو نه غټ د امن غوښتونکی پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم هغه سره هم توره وه او ښه بلا تقریبا 12 توري وي ورسره، آی تھنک سو. صحیح شوله؟ 12 توري او د امن داعی د ټولو نه غټ د امن داعی پیغمبر علیه السلام، خو بیا هم هغه ځان د حالاتو دپاره تیار ساته چې اني ټایم حالات که چېرته ګډوډ شي، کفار که چېرته خپل د خبرې نه وتښتي یا څه ناڅاپه ټایم کې اټیکس وکړي چې موږ ورته ریډي یو. صحیح شوله؟ ته چې دا ټریډینګ کوي دا په دې نیت باندې کوه چې زه د دې باندې د کفارو پیسې ګټم. طلاق مال ته خو اکاونټ واش کوي. صحیح شوله؟ انیویز که ته په دې کرنٹ کنډیشنز کې وګورې نو ته د به اندازه وشي چې ناسداک آل ټایمز هی پسې تللی و خو ناکامه شوی دی او بیا راغلی دی سیل سیټ ټو دی والیوم امبیلنس. That's your volume imbalance. صحیح؟ که تاله یاد شي څه موده مخکې دې ته مونږ یو نوم ویلی و ویکیوم بلاک. مارکیټ هغه کمپلیټلی فیل کړی دی. صحیح شوله؟ او د هغې نه ابو واپسی کې تللی دی اپ سایډ ته. ټارګیټ ستا کېدللی شي دا های دا های او که پریویس بله څه های وي نو هغه ستا ټارګیټ کېدللی شي ایز یور بای سایډ لیکویډیټي، ځکه چې مارکیټ کمپلیټ کوي. مارکیټ میکر بای ماډل مارکیټ که ته وګورې په دې ټایم فریم باندې دی راغلی و یو ایم بیلنس ته او هغه ایم بیلنس و ا فیر ویلیو ګیپ. دس ون that's the fair value gap. دی fair value gap پسې مارکیټ راغلی و او ښه احسن طریقې سره یې فیل کو او روان شو واپسی کې په خپل لاره کوڅه باندې بای سایډ ته. زمونږ خیال دا و که مارکیټ چېرته د دې فیر ویلیو ګیپ نه بلو کلوزینګ راکړي نو بیا چانسز شته چې مارکیټ په ښکته نور هم لاړ شي، خو هغه شانې و نه شوله. صحیح ده؟ نو پرابلم. اوس دا خبرې که ته په ورکوټه ټایم فریم باندې ګورې نو کلیر کټ انډرسټینډینګ به درته وشي چې دس از ګوینګ ټو بی ا مارکیټ میکرز بای ماډل. صحیح؟ اوکې، فیر ویلیو ګیپ د دې مخامخ فیلینګ وشو. ناو دس از یور انورژن، دس از یور انورژن. مخامخ بل فیر ویلیو ګیپ شته چې هغه د دې علاقو سره ټچ شوی را ټچ شوی. دیر از نو فیر ویلیو ګیپ بٹ ان امبیلنس. په امبیلنس کې او په فیر ویلیو کې فرق دی. صحیح شول؟ هر امبیلنس فیر ویلیو ګیپ نه وي، خو هر یو فیر ویلیو ګیپ یو امبیلنس دی په مارکیټ کې چې مارکیټ کوشش کوي چې هغه علاقې بیلنس کړي. صحیح شول؟ لکه بریکاوے ګیپ یو امبیلنس دی خو فیر ویلیو نه ده، فیر ویلیو ګیپ نه دی. په خبر باندې ورسېدلي که نه؟ ښه، مارکیټ سیل سایډ ډیلیوري وکړله ټو دی ډیلی فیر ویلیو ګیپ او د هغې نه بعد روان شو بای سایډ دپاره. بای سایډ لیکوډیټي وانه غستله، پریویس چې کوم آل ټایمز های وه ایز یور بای سایډ لیکوډیټي هغه مارکیټ وانه غستله او پسې کې راغی ډاون سایډ ته ټو دیس امبیلنس. د دې سره سره که ته دا دواړه ویکس راواخلي دیس ون اینډ دیس ون او د دې کنسیکوینټ انکروچمنټس وګوري چې کوم ته مونږ نوم ورکړی اول دې له کلر لږ چینج کومه که ته خفه کېږي نه داسې شانې داسې د دې کینډل چې کوم ویک دی او دا چې کوم ویک دی که د دې چېرته زه وګورم کنسیکوینټ انکروچمنټ یعنې د دې کینډلز 50% راواخلم چې کوم له مونږ یو نوم ورکړی و آی سی ټي ګری پول.
نو زه ګورم ویک 50% دا علاقه راغله او د دې ویک 50% اخلو دسی مارکیټ دی علاقو ته معمولی غوندې کې ټیپ کړی دی دس از یور آئی سی ټي ګرے پول صحیح ټیک شو د دې به اوس ضرورت پاتې نشي او دا به لږ ګرے کلر ورته ورکو که چې موږ ورته ګرے پول وایو نو ګرے کلر خو د حق دی جاني صحیح مارکیټ دی علاقو ته راغلی ټیک شو چې کوم ډاون سایډ منیپولیشن شوی دی ایکسټریم یعنی په کار خو د دې علاقو ته وکنه د باډیز په منځ کې چې کوم دا ګیپ دی واضحه ګیپ چې کوم ته موږ والیوم امبیلنس وایو صحیح نو دا علاقې دي 1 2 3 4 5 this is also your new weak opening gap market new weak opening gap fill کړی دی خو د هغې د کنسیکوینټ انکروچمنټ نه یعنی د 50% نه بلو کلوزنګ نه دی راکړی او په واپسۍ کې تکل کې دی د بای سایډ لیکویډیټي یعنی آل ټایمز های ای ټي ایچ چانسز دا دي چې مارکیټ یو نوې ای ټي ایچ کریټ کی یو نوې آل ټایم های کریټ کی دا خبرې که ته لږ په ورکوټ ټایم فریم باندې وګورې نو ښه کلیر کټ انډرسټانډینګ به درته وشي چې واټس ګوینګ آن لکه دیسی صحیح دا هغه پریویس هایز دي چې د کم په تکل کې مارکیټ ته او زمون خیال دا دی چې مارکیټ ته دا هایز واخلي په دې رواني هفته کې مارکیټ ډاون سایډ ته راغو اکمولیشن مارکیټ ډاون سایډ ته خو بهترین راغی ری اکمولیشن سمارټ منی ریورسل I think so دا به SMT ای کنفرم کا صحیح شوله دا غي نه بعد مارکیټ واپسای کې روان شو ډیسټریبیوشن ریډیسټریبیوشن او ټارګټ کېدل شي ستا دا علاقه جات صحیح شوله مونږ په MMXM چپټر کې په دې خبرو باندې ښه تفصیلی بحث کړو چې مارکیټ کله هم ریډیسټریبیوشن کوي یا ری اکمولیشن کوي یا اکمولیشن کوي نو د زیاتر کم علاقو ته تللی شي ما نوم اغستلی وو دوا یو فیر ویلیو ګیپ او بل وو ټرټل سوپ یعنی که په براډ انګل سره وګوري نو مونږ تر اوسه پورې د ټرټل سوپ نه د سیز لا نه دی راوښکلی صحیح شوله ټرټل سوپ ټرټل سوپ ټرټل سوپ ټرټل سوپ کله کنټینیویشن او کله یو سی او کله بل سی خو بیا هم مارکیټ از ګوینګ ټو this level د دې نه above market زی صحیح شوله زیات probabilities او chances د دې خبرې دي صحیح شوله ښه دا هغه امبیلنس دی چې کوم مونږ وکته په ورکوټ ټایم فریمز باندې سوري ډیلی ټایم فریم باندې او ښکارېده داسې چې دا هغه د نیو ویک اوپننګ ګیپ اهم دی نو زه ورته لیکم چې this is also new week opening gap صحیح ټیک شو او دا دی ګرے پول پول چې لږ اوښکاري په سترګو که نه جاني زما د نظر مسله رستا خو ټیک دی طلاق مال د نظر هم د سکرین خرابوي جاني چې کله ستا سکرین ټایم چې وایي که نه نو کوشش کوه چې ته داسې ګلاسز یوز کوي چې هغه لږ ونې دا ریز چې کوم دي دا دې نه تا بچ کوي ښه راځو لږ ښکته دې علاقو ته د ګرے پول والا مارکیټ بالکل ګرے پول ټچ کړی دی
او د هغې نه بعد fair value gap شته. yes, that's your fair value gap. مارکیټ دی fair value gap سره سلګ ډیر لین دین کړی دی. ایونچولی د دې نه above closing را کړی دی. دلته وګوري خو دا کلوزنګ څه په دې انداز کې و چې یو بل fair value gap ورسره هم ټچ شوی دی. نو په دې باندې موږ بحث کړی و چې د دې fair value gap ثابت فیل کولو ضرورت نشته. په دې دواړو fair value gaps کې چې کوم ورکوټې fair value gap وي ته په هغې باندې فوکس کوه. دا خبره ستا یاده شي. امید دی چې تا ته به دا خبرې اترې یادي او ته به previous lectures هیرای نه. so that's your what venom. اوس ته ټټل سوپ نه ښکاري. سیل سایډ لیکویډیټي ټټل سوپ خو نه که ته کنفرم نه یې راشه واپسۍ کې ډیلی ټایم فریم ته او هغه ځای کې وګوره چې څه څه واقعات دي. دیټ واز یور سیل سایډ لیکویډیټي. او که دې خبره باندې ستا ټرسټ وي یاده وي درته دا خبره ما بار بار خلق نه کوي چې کله هم مارکیټ یو سیل سایډ لیکویډیټي واخلي د هغې نه بلو چې کوم فیر ویلیو ګیپ وي هغه های پرابیبلیټي وي. چې مارکیټ کله یو سیل سایډ لیکویډیټي واخلي شارټ ټرم سوینګ لو د هغې نه بلو چې کوم آرډر بلاک وي هغه های پرابیبلیټي آرډر بلاک وي. دا خبره یاده شي. دغه شانې د بریکر دغه شانې د ثابت پی ډي اریز صحیح شوله. راځو واپسۍ کې خپل بزنس ته. صحیح. نو دا هغه ډیلی فیر ویلیو ګیپ دی او دا چې کوم دی دس ون دیټس یور ګری پول. که په ورکوټ ټایم فریمز باندې وګوري نو می بي تا ته انټري څه لاندې علاقو کې میلاو شي ځکه چې دا ویک دی. دیټس ویک. د دواړه ویکس چې ته ګوري نو د پریویس لیکویډیټي اخیستلې دلته به یې څه حرامیتوب لازمي کړی. ویک از ا ګیپ. پوهېږي په خبره باندې صحیح شوله. ښه دغه شانې که ته دې ورځو کې وګوري ګولډ جی سی خو د هغې نه مخکې ان کیو ته په کنټریکټس فارم کې وګوره. رایټ ناو چې کوم کنټریکټس اوپن دي هغه دی ایم این کیو یو یا ان کیو یو 2026. په فیوچرز کې د خبره مونږ کړې وه د نزدق لپاره کنټریکټس دي صحیح شوله. نو اوس رایټ ناو چې کوم کنټریکټ اوپن شو هغه دی د سپټمبر. نو دا چارټ او هغه چارټ آلموسټ سیم ښکارېږي صحیح شوله. دلته هم آل ټایمز های نه ده اخیستلی شوي هلته هم آل ټایمز های نه ده اخیستلی شوي خو فرق دونه دی صرف چې هغه مونږ سره کنټینوس چارټ و او دا چې کوم دی دا مونږ سره دی کنټریکټ چارټ صحیح شوله. ځکه د دې نه مخکې چې کوم منت و مونږ به لیکه ایم این کیو ایم یاد شي درته. اوس ته وګوره ایم این کیو ایم ایم این کیو ایم 2026 صحیح. یار دوست دی علاقو کې دی آلموسټ او دا کنټریکټ ایکسپایر شو. کنټریکټ ایکسپایرډ صحیح شول. اوس چې ته ډایرکټ سرچ کوې ایم این کیو ایم نو تاله به راخلي د 2027 والا صحیح شول. نو دې د وجې نه احتیاط کول د دې خبرو چې څه پوزیشن دی. نو زه لیکم اگین ایم این کیو یو 2026 کلیر. ښه دغه شانې که ته د دې سره سره وګوري ګولډ جی سی صحیح. دا ګولډ دی او دا علاقه یې ده. ښه لږ وګوره جاني د غټ ټایم فریم باندې لږ وګوره یو نظر. ګولډ یو آل ټایم های کریټ کړی ده دې علاقو سره 5692 دی آئی تھنک سو 5692
52 زه د سکرین نه ډېر لرې ناست یم نو ماته داسې صفا نه ښکارېږي، معذرت. صحیح. ګولډ یو څو هفتې کنسالیډیشن وکړه په دې علاقو کې. اټس ا فیر ویلیو. صحیح شول. 50% نه ابو خاص کلوزینګ نه دی کړی مارکیټ، نو چانسز وو چې مارکیټ لاندې علاقو ته کوشش وکړي. صحیح شول. کله چې د دې علاقو نه خاص کر واپسې کې ډاون سایډ ته کلوزینګ وشو. صحیح. بیا دا یار دوست چې کوم دی دیټس ا بریکر، دیټس ا بریکر ځکه دا نه بلو کلوزینګ شوی دی. دا نه چې کله ابو کلوزینګ وشو لکه ګوره ورته د دې کینډل نه ابو کلوزینګ دله نوم ورکه آرډر بلاک. ابو کلوزینګ وشو، لیټر ټایمز کې مارکیټ راغی ورته ځکه د آرډر بلاک وو. مارکیټ اگین اپ سایډ ته لاړو. دا ویک کنسیکوینټ انکروچمنٹ ته وګوري. صحیح. او دا چې کوم دی دیټس یور اف وی جی نشته وګړي د اف وی جی. اف وی جی خو د تکړه ټایم فریم والا چې کوم ته مونږ سوري دا داسې زره منډ لګونی بد لګي جاني دسی به ولیکو ویکلی فیر ویلیو ګیپ د ویکلی ټایم فریم. ها دا څه شی و یار دوست؟ آرډر بلاک. مارکیټ واپسای کې راغی، ویک ډاون سایډ ته ورکو، لګ ډېر ریسپیکټ ټو دی فیر ویلیو ګیپ. اگین د دې نه ډاون سایډ کلوزینګ وشو د دې ثابت علاقې نه. یا به زه د داسې راواخلم صحیح. بریکر اوس دا دی بریکر بلاک. bearish breaker block aligning with the fair value. یا دغه شانته کې دا کته وګوري د هم د بریکر رول پلی کوي. پلی کوي که نه پلی کوي؟ وای اوس وای دا میټیګیشن دی که بریکر دی د پریویس های نه ده اغستلی. دیټس ا میټیګیشن. صحیح شوله؟ ښه لاندې کته وګوري سیل سایډ لیکویډیټیز چې کوم ریلیټیو ایکول لوز دي آلموسټ د علاقې. صحیح شوله؟ سیل سایډ لیکویډیټي SSL سیل سایډ لیکویډیټي نو دې سیخ کاری کې به درته. صحیح شوله؟ دا خبرې که په ډیلی ټایم فریم باندې وګوري لیکن نوري به کلیر شي درته. صحیح شوله؟ راځه چې یو نظر ډیلی ټایم فریم وګورو چې څه حالات واقعیات دي. یار دوست څه کوي؟ زه شوقي نه یم په خپله ګولډ داسې خاص نه ټریډ کوم. صحیح شوله؟ خو بیا هم تاسو کې اکثر ملګري شوقیان دي د ګولډ والا، نو دې د وجې نه لږ ټچ کوم. دا یار دوست څه شی دی جاني؟ ویکلی فیر ویلیو ګیپ. دا چې کوم زیړ غوندې کې رنګ ښکارېږي مارکیټ ډاون سایډ ته یعنی د دې نه بلو کلوزینګ کړی دی، واپسې کې تللی دی 50% علاقه جاتو پورې، بیا راغلی دی ډاون سایډ ته. صحیح. واپسې کې اپ سایډ ته یو فیلیر سوینګ یې کریټ کړی دی. ا بیلنس پرایس رینج، بیلنس پرایس رینج او دغه شانې مارکیټ لاست ټایم آی تھنک سو ټرای کړې وه دلته چې کله کنسالیډیشن کې ده ایز انسټیټیوشنل آرډر فلو انټري ډریل یا بیئرش کنټینیویشن ټرټل سوپ. institutional order flow entry drill
بیا مارکیټ ډاون سایډ ته راغو اګریسیولی یو لوی کریټ کړله دی علاقو سره د دې کینډل کتل لو وګوري نو 4046 کې 4046 کې مارکیټ یو لو پرنٹ کړله صحیح شول بیا د دې سره سره نږدې مارکیټ واپس کې لاړو اپ سایډ ته اگین فیر ویلیو ته صحیح شول market upside talado. Now this is your breaker, weekly breaker along with the daily fair value gap, a unicorn setup for the sell side liquidity. This one صحیح بیا هم حالات واقعیت مخې ته راځي خو که ته یو نظر بیا وګوري لږ دې علاقو کې ګوتې ونتې ووهي لکه د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې that's a fair value gap that's a fair value gap لږ یې extend کا په فیوچرز کې صحیح شول fair value gap مارکیټ ته above closing وکړه د پریمیم فیر ویلیو گیپ نه مارکیټ واپس شو د پریمیم فیر ویلیو گیپ نه د دې علاقې لحاظ سره کته وګوري د دې علاقو او د دې علاقې نه سوینګ لو سوینګ هاي نو دا علاقه په پریمیم کې راځي او دا فیر ویلیو گیپ په پریمیم کې دی نو دې د وجې نه زه دا خبره کوم صحیح ها مارکیټ واپس ای کی لګ د ډاون سایډ په تکل کې دی سیل سایډ ته صحیح شوله ټارګټ کېدلی شي دا علاقې او د دې سره سره بلو که چېرته حالات نارمل او سیسټم تولو نو 3800 علاقې ټچ کول که مارکیټ وکړي نو ډېره ښه خبره ده سونه به لږ ارزانه شي صحیح شوله یار دوست په لږ پیس میس واخلي سمجھ ښه بیا هم مارکیټ لګیا دی څه لړل تپل کوي راځه چې په ورکوټ ټایم فریم وګورو لکه ارلی ټایم فریم equal highs a relative equal highs market واغستل buy side liquidity down side a fair value gap accumulation manipulation دی علاقه لړله down side ته distribution نو ټارګټس تا کېدلی شي پراببلی دا علاقې یو اهم چیز باندې نظر وساته د فیر ویلیو گیپ باندې صحیح شوله چې دی په دې علاقو کې څنګه ریسپیکټ شو کوي او څنګه ریسپیکټ نه شو کوي صحیح شوله بیا هم د انټري کرایټیریا دپاره به ته کل زون پریفر کوي کل زون چې په کل زون کې مارکیټ څه کوي او څه نه کوي صحیح شوله او د هغې سره سره به د ورکوټ ټایم فریمز کنفرمیشن لکه مارکیټ سټرکچر شفت ورسره څه فیر ویلیو گیپ یا وینم ماډل هایزنبرګ ماډل یا دغه شانته کې نور چې کوم ماډلز حوالې سره مونږ خبرې کړي دي PO3 شوله یو څه بل څه دغه ټولې خبرې په مایند کې ځان سره ساته دغه بستا پکار راځي په قصه باندې پوهېږي که نه جاني ښه پاکستان کې ټایم دی 3:10 د سحر بانګونه الموسټ وي روان ګپ شپ په انشاءالله لګو په نیکسٹ کلاس کې انټل دیٹ ټایم وش یو ګډ لک اینڈ ګډ ټریډنګ